بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. د مؤمن بنده په زندګۍ کې د هغه دپاره راه مشعل او نمونه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. د صحابو زندگی ده او د هغې نه وروستو د تابعینو زندگی ده. هر هغه کار چې هغه په شریعت کې ثابت نه دلیل ورباندې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی نه حکم نه کړی صحابو نه کړی د هغه نه ځان ساتل پکار دي، د هغه نه ځان لرې کول پکار دي. او دا کله هم نه دی ویل پکار چې منه چېرته راغلی ده، ځکه داسې ډېر کارونه شته دی چې هغې کې دا دلیل نه پکارېږي چې منه ولې نه ده راغلی، دا کار ولې نه دی منع شوی. الله رب العالمین چې کوم حکم راوړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم حکم بیان کی، مؤمن له په هغې کې د اختیار هیڅ حق نشته چې دا وکم وی نه کم، کم وکم ډېر وکم که لږ وکم نه. په دې ورځو کې یو بدعت چې هغه د میلاد النبی په نوم باندې دی هغه کیږي، او هغه دا دی چې د هغې هیڅ قسمه ثبوت نشته دی. اوله دا خبره بالکل مکمل ثابته ده تقریبا، او که دا ووایو چې په شک کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم میلاد په دې ورځ نه دی شوی، لیکن دا اتفاق او یقیني خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات په دې ورځ باندې شوی دی. دا یو جانب. دویم دا چې په کومه طریقه باندې چې دا میلاد مناویږي، دغه طریقه بالکل په اسلام کې نشته دی. اسلام کې چاله تکلیف ورکول نشته دی، په دې کې لارې بندیږي، په دې کې بدعات کیږي، په دې کې خرافات کیږي، په دې کې شرکي نعتونه ویل کیږي. د دې نه ځان ساتل پکار دي. درش بیته کاله عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د چرته پکې دا نه دی ثابت شوی، د صحابو د خلافت په دور کې دا نه دی ثابت شوی، د هغې نه وروسته تابعینو په دور کې دا نه دی ثابت شوی. 400 تر 600 کاله وروسته یو کس راپاڅېږي او دی له د سنت نوم ورکوي او دی له د ثواب فتوې په دې باندې لګوي. لهذا د دې نه ځان ساتل هغه پکار دي. بل عجیبه خبره دا ده چې هغه خلک د دې دعوه کوي چې څوک خپله مونځ نه کوي. یو سړی خپله مونځ نه کوي او هغه د عشق رسول غم راخسته دی. یو سړی خپله روژه نه نیسي، هغه د میلاد النبي غم راخسته دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت هره لحظه، هر ورځ، هر میاش، په هره طریقه باندې چې کم دی هغه هر وخت باید هغه مینه او محبت اظهار وشي. په کال کې یو ځل د مینې اظهار، دا د مینې اظهار نه دی، دا محبت نه دی. د دې نه ځان ساتل هغه پکار دی، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې میلاد نه دی منع کړی او نه د دې حکم کړی دی. که موږ غواړو چې هغه سره محبت وکړو، باید د پیر په ورځ یوم الاثنین باندې باید روژه ونیسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ورځ روژه نیولې ده، موږ هم باید په دې ورځ روژه ونیسو. موږ خو په کال کې دغه یو ورځ هم روژه نه نیسو، بلکې دغه ورځ هم چې کوم دی هغه عید مناوو او د عید نوم هم ورکړ. دا بېله موضوع ده چې عید نوم دی له ورکول کېدلی شي او که نه شي ورکول کېدلی. د الله رب العالمین نه دا سوال کو چې الله رب العالمین موږ او تاسو د داسو بدعاتو نه وساتي، د خرافاتو نه وساتي، او صحیح عقیده موږ او تاسو ته نصیب کړي. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.